نه او د عدت نه پس واپس تومانه شو چېرې بیا نکاح کوي نو د جینۍ کور والا به پکې منځ کې رکاوټ شو جینۍ ته به پلار وي مور به ورته وي رور خویندو به ورته د سره به بیا واده ونه کړي دی په خوا ټیک نو ته ورته یو طلاق درکړی ور رالېږلی کور ته نو الله پاک وایي داسې به دا ښځه خاوند دي که یو طلاق ورکړي یا دوی ورکړي او اوس تومانه شوي اوس یو بل سره رضایي پرېږده چې ورسره بیا نکاح وکړي دا به بل چا له ورکوي پرېږده چې دغې خپل خاوند سره بیا نکاح وتړي او چې بیا ځي لکه دا هغه یو دوه طلاقو نه پس درېیو نه پس نه یو یا دوه طلاق نه دې کې مفسرین وایي یو مسله بله بیان شوه هغه دا چې کله خاوند خپلې ښځې له یو یا دوه طلاقه ورکړي نو پوه شي چې دا به سمه ناچاقي راغلي دا کور به سم روان شوي نو امت الله وایي که دا خاوند هم ستومانوي په خپل طلاق او دا ښځه هم خاوند پسې خفوي نو پرېږده چې بله نکاح وتړي بیا یو بل سره نکاح دې وتړي چې یو یې ورکړي نو اوس به دوه طلاق مالي کړي او که دوی دې ورکړي نو به یو طلاق مالي کړي احتیاط به کوي خو بس ودې کړي نکاح دې بیا وکړي بیا ښځه راغله شه څنګه چې مخکې ښځه وه نو چې د طلاق نه پس الله وایي چې بیا دې یو ځای شي نو که هسې ښځه منوره راغلي نو بیا خو پکار د چې یو ځای شي بیا خو ورته پکې د جینۍ پلار مور ته یا د هلک پلار مور ته رکاوټ نه وي اچول پکار ځکه رشتې روانول د الله په نظر کې د ټولو نه بدترین عمل دی رشتې روانول چې نی شوي نو خو نه ده شوي خو چې رشته وشوه دا کېدو نه پس اوس به دواړه طرفه ګزاره کوي اوس رشتې ماتول دا سړی د الله په نظر کې مبغوث شي او دا سړی د الله په نظر کې لعنتي شي لکه پخوانه زموږ د مشرانو په ژبه کې تاسو سره د قرآن او حدیث ترجمې دي اکثر زموږ د مشرانو دا خبرې په وخت کې ریډیو سره